دنیا کې هر څومره مشکلات چې در باندې راشي، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیز، سلام دعا به داسې وه چې لاسونه به دومره اوچت که چې د دې ترخونو سپینوالی به صحابه ولیدو. دومره لستوڼي به لوی نو په لستوڼو کې دننه صحابه به د ترخونو سپینوالی ولید، دومره به لاسونه اوچت. مونږ خو داسې کړي که یا زمونږ د متن معتبران خو داسې دوا کوي که داسې چل. یو وظیفه درته خیم ټول واورئ. دا مولانا د هغې شاګرد دی، دا د هغه شاګرد دی. د شاه منصور مولانا صاحب یو لوی ولی د زمانې، تاسو وایي روټۍ پسې مونږ منډې وو که نه. زه ورغلم چې صوابی ته به لاړم چې د ده قدم بوسي به مې نه وه کړې نو تلم به نه. ورغلم مالجي دعا راته وکړئ، ویل یو بل شی درته ښیمه چې عمر له بېغمه ګرځي، عمر له مالو ښایي جي. ویل د مازدیګر مانځه نه رستو 100 کرتې یا وهاب ووایه، هر شی به تا پسې منډه وایي، رزق بم تا پسې منډې وایي، پیسې بم تا پسې منډې وایي، خلق بم تا پسې منډې وایي. مازدیګر مانځه نه رستو 100 کرتې یا وهاب. شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا، یا نادان ازان د محمد د چمن گل کا. رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه، کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه. والله رحمان بابا وی په ښایست زما د یار نه دی خبر څوک، په ښایست زما د یار نه دی خبر څوک، که خبر شي پرې به نه دی دغه در څوک. زما د یار حسن چاته معلوم نه دی، که زما د یار حسن چا وکتو په خدای مې دې قسمي که دا در څوک پرېږدي. که تاسو د جناب محمد رسول الله حسن وکتو، تاسو دوا په کار ده. ما یوازې حسن کتلی څه کې قسم په خدای چې په خوب کې راغاړې وتی یم دی. دا زما استاد مولانا عبداللطیف صاحب د ډبګرۍ دی د کوټې په دروازه کې ولاړو او ده به اجازت کوله خلکو ته چې زه دننه لاړ شي. چې زه ورغلم ویل زه برادره دننه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی. چې ورغلم رسول الله دواړه لاسونه داسې کو ما ته راغاړې وه، چې هغه راغاړې وته تر هغې او تر ننه ما ته پته ده. د غرغشتو مولانا صاحب ته لاړم، مال اخر وخت یې جي بیمار یې مرګ ژوند پته نه لګي، دعا راته وکړئ. دا ګوته یې داسې لمده کا په توکان او زما دې خوله کې وواله. ویل زه په دې خوله به ته هر څه وایې او تا ته به څوک څه نه شي ویلی. همدغه خبره ده. پاکستان کې د حق او د ناحق پته نه لګي. په دې خوله به ته هر څه وایې او تا ته به څوک څه نه وایي. همغه چل دی که نه دی؟ ولې مونږ درته وکړو څه وایي نه. کار دا دی چې دا ټول په ما راټوپ کوي او مړ مې کوي. عزیزانو ایس کمال را کی نشتا، خو یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سال طاعت بیریا. دا اولیاء په مجلس کې یو 15 منټه کېناستل د 100 کالو بیریا عبادت نه زیات ثواب دی. نو د اولیاء او د بزرګانو قدم بوسي مې کړې ده او الله مې دې په دې اودس کې باقي وساتي. د پاکستان د حکومتونو نه مې د تر هغې خدای لرې لري چې تر څو پورې د دې ملک قانون قرآن شوی نه چې د لارډ میکالې قانون د پاکستان قانون وي. زه د پاکستان په هر حکومت لعنت لېږم، په هر حکومت، که زما د پلار ولې نه. تاسو پوه شوئ؟ په هغه ورځ به د پاکستان حکومت منم چې په کومه ورځ د لارډ میکالې قانون رسخت کی او د دې ملک قانون قرآن او حدیث شي. ټیک شو؟ الله دې توفیق راکړي او خدای دې دا ملک کې څلور قسم مړه کړي. څلور ملیان، پیران، سرمایه‌دار او لیډران.
دا څلور د خدای مړکی دا ملک بینه د سړي د زامنو ملک د لیډرانو جنگ د حکومت سره په ایمان یا په تپی کني چې تپوش او تپو مال راکړه هر یو وایي چې زما د دعای شملې خوږې دي اگر که د سلو کالو شملې ولې نه نو زما عزیزانو اوس یو خبره ورته کوم کوم خلک چې د چا بدي شي د هغې مخ ته ګوري ما ته ګورئ هلکه څوک چې د چا بدي شي د هغې مخ ته ګوري نه ټول وایي لاس اوچت کوي څوک چې د چا بدي شي د هغه مخ ته نه ګوري شیخ هم بدي شي کوي ټیک ده ټول به اوس داسې وځئ هېڅ خوا به نه ځئ او نه به یې مخونو ته ګورئ یا خو وګورئ پټ غوندې درته وایم که یو کال تاسو د هغې پولیس ته ورنشئ قسم په خدای د ویاړېږي دې خمیزه تاسو ګرم کړي ټیک شو ټول به کم خوا ځئ کم خوا دعا وکړئ اللهم احسن عاقبتنا فی الامور واجرنا من خزي الدنيا صلی الله تعالی